دا کار چې دا وزه ریوایز کوم صحیح ده. پرون چې مونږ کوم خبرې کړې الګ ریویژن پاغه باندې کومه سیب دا غیر سو پوینټونو نورم راو باسم. مونږ پرون ویډیو جیومټري او الجبرا د دې دوه میکسچر ته مونږ سوایو کوارډینیټ جیومټري وایو یو د بل نوم ویل کېږي انالایټیک جیومټري. دا مونږ دا خبره کړې و مونږ لاین وسته او مونږ دغه شانتي لاین دا مونږ په جیومټري کې وایو او پاغه باندې چې کم نمبر زی نمبر څنګه خبره اترې چې نمبر شو نمبر جمع کول شو سبټریکټ کول شو او ویریبل شو کانستانت شو دا ټول مونږ په الجبرا کې وایو. نو مونږ دې خبره کړې و چې په دې لاین باندې مختلف قسم پوینټس دي صحیح ده. دا خبره مونږ پرون کړې و. مثال تور دا پوینټ دی دا پوینټ دی دا پوینټ دی دا شان دا پوینټ دی دا پوینټ دی دا پوینټ دی دا شانتي دا مختلف قسم پوینټس دي په دې لاین باندې او د هر یو پوینټ لپاره خپل خپل لیبل لري. کله دې پوینټ لپاره 5 لیبل لري په دې سره لګیدل بل دې پوینټ نشته چې په هغه باندې ته 5 لیبل کدا سوای چې دا 5 ته خدا -5 ته ها دا +5 نه دی صحیح ده. دا -5 ته په باندې -5 لیبل لګیدل په دې کې او په دې کې ډیر ځات سره فرق دی صحیح ده. دا کم لیبل مونږ دا خبره کړو دا چې کم لیبل دی کم چې په دې پوینټ لپاره لګیدل مونږ دې څه ویل کېږي دې پوینټ د دې پوینټ سره کوارډینیټ دی د دې پوینټ سره کوارډینیټ دی او د لاین ته ویل کېږي کوارډینیټ لاین. دا چې کوم لاین دی د څه ویل کېږي کوارډینیټ لاین ورته ویل کېږي. وس د دې لاین دوه طرفونه لري که تاسو په غور سره وګورئ دا هاریزونټل لاین د دوه طرفونه یو خې طرف ته یو ګس طرف ته ټیک ده. دا خې طرف چې دی دا مونږه ډینوټ کو ګوره رائټ سایډ دی نو موږ په مڅ دا ډینوټ کو په ایکس باندې صحیح ده او دا کوم ګس طرف چې دا مونږه ډینوټ کو په سمانه په ایکس ډیش باندې خبر باندې پوه شئ. بیا بل خبره بدی کې دا ده چې په دې لاین باندې په دې لاین کې به د یو ځای چې داغه نه دې طرف ته او دې طرف ته دا ټوټل پوینټونه په یو شانتي فاصله کې پراته او د هر دوه پوینټونو په منځ کې چې کومه فاصله هغه به یو شانتي لکه دې دوه په منځ کې چې کومه فاصله دې دوه په منځ کې چې کومه فاصله دا به سي یو شانتي لکه 4 په منځ 5 په منځ کې څونه فاصله ده یو یونټ فاصله ده د 3 او 4 په منځ کې څونه فاصله یو یونټ فاصله ده خبر باندې پوه شئ. بل پکې دا خبره شو چې دا چې کوم دې طرف ته تزي دې پوینټونو طرف ته زی نو مونږه دا ټول پوینټونه سره راغستې دا پلس راغستې خې طرف ته چې د صفر نه خې طرف ته او د صفر نه چې کوم ګس طرف ته زی دا ټول پوینټونه فاصله خو به یو شانتي لکه دا یو یونټ ده ها یو یونټ ده خو مونږ سره راغستې دا فاصله بیا مونږ سره راغستې ماینس راغستې دا خبره باندې پوه شئ. لکه دا 0 هغه سنټر پوینټ کوم ته چې ویل کېږي اوریجن ورته ویل کېږي سټارټینګ پوینټ ورته ویل کېږي. د پوره خبرو باندې پوه شئ کنه. نو دا یو څو خبرې صرف د لاین سره تعلق ساتي. د پوینټ کوارډینیټ پیژنه کوارډینیټ دی لیبل ته ویل کېږي کوارډینیټ لاین دی لاین ته ویل کېږي. دې ته بل نوم ګوره چې کم نمبر ستوي د اک مطابق ورته بیا نوم وي لکه په دې باندې صرف نیچرل نمبر دی خو نمبر سپکتا نه لیکلي صرف نیچرل نمبر دی لیکلي دې ته بیا نیچرل لاین ویل کېږي. که صرف په هول نمبرز لیکي دې ته بیا هول لاین ویل کېږي. خو مونږه دا کلاس 9 دی نو په ریل نمبر زیاتر دښکو کنه نو دې د سویل کې ریل لاین هم ویل کېږي. نو ریل لاین هغه لاین ته ویل کېږي چې پای باندې ریل نمبرز وستي ریل نمبر څنګه ګور دلته کې په منځ منځ کې کوم پوینټونه هغه هم راځي کنه دې بیا سویل کې ریل لاین ویل کېږي. بیا به پرون مونږ دا خبر وکړه چې کله یو دا لاین او یو مونږ بل لاین راوالو صحیح ده او دا ډول مونږ د یو بل سره دې جوائنټ کو چې دې د منځ د اق لاین په منځ باندې راشي لکه ګور یو دا ولاړ لاین دی یو ملاس لاین دی دا دواړه موږ سره جوائنټ په دې طریقه سره جوائنټ کا چې دا منځي د منځ سره بالکل فکس په فکس راشي. نو موږ دا سره غي دا بیا پلین راغی پلین خبر باندې پوه شئ. او چې کله په دې پلین کې موږ د چل وکړو چې دا دواړه لاینونه موږ د یو بل لدیسي په دې طریقه سره د یو بل سره ولګو چې دواړه په منځ کې کوم انګل هغه 90 ډیګري 90 دا دواړه لاینونه دي دا ته یو بل سره دې ولګي چې دواړه په منځ کې 90 ډیګري انګل راشي نو دې ته بیا ویل کی کارټیزین پلین خبر باندې پوهیږي کنه. یا بل نمبر د ویل کی کدا خیال کړئ موږ دا ایکس ته دا ایکس ډیش ته دا ملاس لاین دی کنه او دا ولاړ لاین دی دا وای دی دا وای ډیش ته بل نم ایکس وای دی پکې صرف دې ته بل نم بیا ویل کیږي ایکس وای پلین ورته ویل کیږي. دا خبره موږ بیا کړو ایکس وای پلین ورته بیا اس پوری خبره پوه شئ. کله چې دا لاینونه موږ په یو بل لپاسه د قشنته ولګو صحیح ده نو په دې کې تاسو وګورئ ټوټل پکې 100 خانې رخصوي 100 خانې پکې رخصوي سلور خانې پکې رخصوي. یو خانه ده فرست یو خانه ده یو ده یو ده یو ده سلور خانې پکې رخصوي. دی یوې خانې ته څه ویل کېږي کوادرنټ ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي کوادرنټ.
مطلب دا دی دا فرست کوادرنټ شو، کوادرنټ نمبر 1 فرست، دا سیکنډ کوادرنټ شو، دا تھرډ کوادرنټ شو، دا فورث کوادرنټ شو. دا دی لاینونو دا خانې راکړي، څلور خانې. خبره باندې پوه مونږ په لاین کې چې کله خبره کوله مونږ د دې تا ته زما 3 کم ځای دی، د 3 لپاره پوینټ کم ځای تاوي دا دی، یا د دې پوینټ لپاره کم ان سره تابع دا 3 ده. صرف یو ویلیو په کارو. دا خبره ما پرون کړی و، دا صرف ریوایز مې کړی، ریویژن کو. وس پرون پکې بیا کله چې موږ د پلان خبره کوله دا دا وایي چې دې د پوینټ لپاره کم ان سره ته ماته یو انسان نشي ویل، یا ته ته مې دې پوینټ لپاره کم ان سره، ته ته دې پوینټ لپاره کم ان سره، دغه پوینټ لپاره کم ان سره یو انسان ته ماته نشي ویل. دې لپاره بیا دوه معلومات چې دی په کار دي، یو د ملاس لاین معلومات په کار، یو د ولاړ لاین. لکه دا ته د دې پوینټ لپاره کم کوارډینیټ ته کوارډینیټ په دې خبر باندې پوهه کنه، کوارډینیټ پوهه کنه. دا د دې پوینټ لپاره کم کوارډینیټ ته، دې لپاره دوه خبرې، ملاس په 100 یونټ لاړ شي 1 2 2 یونټ ملاس او بیا ولاړ 100 یونټ یو یونټ. د دې لپاره پوینټ لپاره کوارډینیټ سره 2,1 خبر باندې پوهه. د دې پوینټ لپاره کوارډینیټ سره ملاس 3 یونټ 1 2 3 ولاړ یو یونټ 3,1 دا دې کوارډینیټ. خو ګوره دا یاد ساتئ دې طرف ته چې کمې دي په دې لاین باندې کمې ان سي دي +1 +2 +3 +4 +5 دا ملاس لاین دی، دا ځای دی یعنې دا دلته دی. دې طرف ته چې کمې ان سي دي -1 -2 -3 -4 -5 دا ملاس لاین دی، دې طرف ته نیګیټیو ان سي. په بره باندې چې کمې ان سي دا پلس ان سي +1 +2 +3 +4 +5 دا ملاس لاین ولاړ لاین دی، په بره باندې پلس ان سي. دې طرف ته چې کمې ان سي دا ماینس. تاسو زما په خبره باندې پوه شئ. سیم په دې کې تاسو د هر یو کوارډینیټ راوستلی شئ که نه. ما تاسو ته بیا پرون دا خبره کړې، ما د دې خاص ترتیب دی، آرډر مې ورته ویلو، آرډر. نو دا ټول جوړه دي، ما دې ته څه ویلې کېږي، آرډر پیر ویلې کېږي، آرډر پیر. ته چې د هر یو کوارډینیټ ته وګورې دلته کې په پلین کې څه جوړه. نو ما دا خبره کوله چې په دې کې چې ته هر یو پوینټ راغلی د هغې دپاره به دوه کوارډینیټ سي. ښه دا خبره دلته ګوره چې ته په دې ځای باندې له پاسه پوینټ راولې، لکه دا چې کوم دی، دا د دې دپاره به کوارډینیټ سي 2 دی که نه. نو 2,0 دلته کې اوس وای نشته دی که نه، ملاس ولاړ نشته، صرف ملاس دی. 2,0 3,0 4,0 5,0 داسې به یې که به نه په دې طریقه سره به یې که نه. بیا ما د اډر خبره پرون کړې وه، داسې په پروني کار کې لګیا یم چې اډر مې ویلی چې دې دپاره خاص ترتیب دی. خاص ترتیب څه دی چې ته کله دا اډر پیر لیکي نو په دې کې خو دوه انسي لیکي، پیر لیکي، جوړه لیکي که نه. نو اول به ایکس وارې انسي لیکي، بیا به وای وارې انسي لیکي. دا خبره پکې ما کړې وه، صحیح ده. د خاص ترتیب دی. نو اوس ګوره دلته کې اوس که تاسو په غور سره وګورئ د کوارډینټ نظر اعظمه دا چې کوم اولنی کوارډینټ دی په دې کې تاسو د انسو ته په غور سره وګورئ. اولنی انسو خو موږ د ایکس لیکو، دویمې د وای لیکو که نه، داسې کوو که نه کوو. اولنی انسو سره څه لیکو د ایکس که نه، دویمې د څه لیکو د وای لیکو. په دې ټولو کې دا اولنی انسو ایکس دی، دویمې انسو وای ده. خو تاسو دې ته په غور سره وګورئ، په دې کې به تاسو ته یو خاص خبره معلومه شي. خبره څه ده، تاسو چې کله دې انسو ته وګورئ دا ټولې پلس دی، لکه دلته کې پکې دا انسي ټولې لکه دا کوارډینټ ټول د پلین ټوټل ډک دی د پوینټونو، بیا دا ټوټل د پوینټونو ډک دی، او بیا موږ دا پیسو کې تقسیم کو. یو حصې ته جدا کړه، بل حصې ته جدا کړه، بل حصې جدا کړه، بل حصې جدا کړه. دا موږ دا حصې داسې وکړه. ښه نو دا حصې چې موږ جدا کړې ولې جدا کړې، تاسو هسې وګورئ په یو حصه کې داسې خاص څه خصوصیت دی. دې حصې ته کوم قسم انسي راغونډې شوي دي، کوم دا اډر پیر راغونډ شوي دي. دې حصې ته هغه قسم اډر پیر راغونډ شوي دا اولنۍ حصه چې ده چې هلته کې دواړې انسي پلس دي. تاسو وګورئ ټولې دلته چې کوم انسي ده دواړې پلس. نو په دې اولنی کوارډینټ کې به داسې قسم اډر پیر چې د هغې به دواړې انسي سي پلس پي. مطلب دا دی چې ایکس به هم پلس وي، وای به هم پلس وي. خبر باندې پوه شوئ که نه. د دویم کوارډینټ ته وګورئ په غور سره، دا اوس جدا یې سره ګوره پوینټونه خو ډېر شی دي که نه، خو دا دې مونږ جدا کړل، جدا یې وکړل که نه. تاسو دې ته وګورئ چې دې کې مونږ کم قسم دغه راغونډ کړي. اولنی خو به ایکس وي، دویمې به وای. دا خبره مونږ کوو که نه بار. تاسو وګورئ دا چې کوم کوارډینټ دی په دې کې داسې خصوصیت دی چې د دې د اولني انسو ته وګوره ټول ماینس دی نه. دا دې ما یو خاص پوینټونه یو څو راغستي، دا مونږ ګوره 8 نمبر چپټر مونږ کړی دی. پای کې مونږ دا خبرې کړې چې دا به ایکس وای څنګه به لیکي، پوینټ به څنګه لیکي، دا خبرې مونږ کړې دي. خو صرف د دې چپټر مطابق خبره کوو. که تاسو وګورئ ګوره اولني انسي ټولې څه دي ماینس دي، دویمه انسي څه ده پلس ده. نو په دې اډر پیر کې به په دې کوارډینټ کې به هغه قسم اډر پیر چې د هغې به ایکس ماینس وي، وای به یې سي پلس. دا شان درېیمې کوارډینټ ته وګورئ په دې کې ټول څه دي ایکس وای دي، داسې دي که نه دي.
پدې کې وګورئ څه خاصیت دی دواړه انسي سي دي ماینس ماینس دلته چې هر پوینټ راځي دواړه انسي او ماینس ماینس ایکس په ماینس وای په ماینس مطلب دې شي بني دواړه ماینس ماینس هغه سلورمي کوادرنټ ته وګورئ دلته کې هم ایکس وای مونږ راځو کنه دلته کې باندې څه خصوصیت ده اولنې به سي پلس پي دویمه به سي ماینس ایکس په پلس وای به سي ماینس د دې نه ماته پیدا څه معلومه شو ګوره د دې نه غټ دا راوځي پیدا دا راوځي مثال تور ماته اوس څوک رینډم یو دغه ولیکي چې 5 کاما ماینس 3 مثال تور دا ولیکو چې دا اډر پیر دی ماته وایي چې دا په کم کوادرنټ کې پروت دی په کومه خانه کې پروت دی کوادرنټ خانه دی ویلې ماته وایي چې دا په کومه خانه کې پروت دی نو سو زب د چلو کوم چې ګراف او باسم او بیا په 15 یونټ باندې ملاس هغه ترته بل شم بیا 3 یونټ باندې حادث لاین طرف ته د چلو کوم نه خو چې ماته دا پوینټونه یاد چې اولنې خانه کې به ټول پلس پلس دویمه کې اولنې ماینس دویمه پلس په درېمه کې مطلب دوه ماینس په څلورمه کې اولنې پلس دویم سره ماینس مطلب دا په کم کوادرنټ کې پروت دی په فورث کوادرنټ کې پروت دی فورث کوادرنټ کې کوم قسم اډر پیری اولنې پلس دویم سي ماینس دا ټول چې دا ریویژن دی تاسو په خبر باندې پوه شئ دا ما ټول ریویژن وکړو چې کوم د کوارډینیټ سره دای تعلق ساتل پوینټ باندې کې څنګه کوارډینیټ ویل کې څنګه کوارډینیټ چې موږ لګاو څنګه د کم پوینټ لپاره څنګه قسم کوارډینیټ لګي دا ټول موږ سیده د دې لپاره وي او پلان یو وي کوادرنټ یو پکې موږ وي دا ټول موږ وکړه اوس موږ چې نن به کم دا خلاصه موږ سٹارټ کړل کنه نن چې کوم موږ کار بوس کوو موږ بوز ډیسټنس کوو اوس موږ ټول ډیسټنس معلومه ډیسټنس د پاره طریقې زده کې زبا ولې چلو کوم اول چې دا کم نیغ لاین دی زبا د دې لپاره ډیسټنس معلوم کوم د دې نیغ لاین لپاره بیا به ولګم په دې پلان کې به ډیسټنس معلوم کوم خو یاد بساتئ اول به چې کله ردی ډیسټنس معلوموم اول به زه زیرو نه معلوموم بیا به دوه هر قسمه دوه پوینټونو ډیسټنس خو چې معلومه را دوه پوینټونو په منځ کې معلومه کنه نو اول به زه دینه معلوموم بیا ورسته چې دوه پوینټونو په هر ځای کې راغستې شم او دا شنه په پلان کې هم د کوم بیا ور دینه فارمولې راغوم صحیح ده نن چې اوس کوم موږ کار کوو موږ به اصل کې دا کار کوو خبر باندې پوه شئ کنه ډیسټنس او ډیسټنس لپاره فارمولې بوس موږ راوباسو دا خو ګور یو سټپ چې سټپ بای سټپ کو اول چې کوم ډیسټنس معلومه ما د لاین لپاره معلومه چې په لاین باندې موږ ډیسټنس څنګه معلومه صحیح ده په لاین چې ډیسټنس معلومه پوره دا خبره ماته تاسو په دې سات وکړه چې کله ته فاصله معلومه ډیسټنس ویل کېږي فاصله ده چې کله موږ فاصله معلومو دا لپاره دوه پوینټونه ضروري دي زه ما فاصله معلوم کړم یو پوینټ فاصله نه معلومیږي د فاصله لپاره کم از کم پکاره سو دوه پوینټونه ته مالک فاصله معلوم کړه دی پوینټ په منځ کې ته فاصله معلوم کړه دی پوینټ په منځ کې نو دوه پوینټونه ولا خامخا سری ضروري دي بلې خبر باندې پوه شئ نو په دې وجه سره د لاین چې کوم د ډیسټنس دا خبره چې کوم د پات دوه پوینټونو ضروري پای کې اولنې نمبر خبر مونږه دالي کله چې کله ته فاصله معلومه په دې طریقه سره معلومه چې دا سٹارټینګ پوینټ سي اوریجن دوه پوینټونه دي کنه خبر پوهیږي ډیسټنس معلومه دوه پوینټونه دي یو پوینټ دار په دې کې دا یو پوینټ نه دا بسې دا به اوریجن او اوریجن په تاسو ټول د مطلب معلوم وي او د لاین خبره کوم د مطلب زیرو اولنې پوینټ مطلب دای خبر باندې پوهیږي او بیا د ډیسټنس معلومه چې کومه طریقې په دې کومه طریقه سره معلومیږي او هغه دې شي توغه سره وکړي ګوره زه تاسو په دې +1 +2 +3 +4 او -1 -2 -3 -4 په دې ټول شیزونو اول پوه کوم ګوره د زیرو نه د ونه پورې دا چې کومه فاصله ده دا د یو یونټ پر خبر باندې پوه شئ خدا +1 دلته هم ده د دې +1 مطلب ده دا پوینټ دا کوارډینیټ د دې +1 مطلب سره د دې +1 مطلب سره د دې پوینټ کوارډینیټ او فاصله یو یونټ ده تاسو لږ ځین ته پریوزي هماره خبره د دې نه د دې سپور چې دا کومه فاصله ده دا د 2 یونټه ځان پوه کې ګوره فاصله د دې سپور دا چې کومه فاصله ده یو یونټ ده د دې ځګنه دې سپور ټوټل د دې ځګنه د دې ځګنه د دې ځنه د دې سپور چې کومه فاصله ده هغه 100 یونټه ده 2 یونټه ده خو د دې +2 مطلب فاصله ده تاسو بوس لک پوه شئ ها د دې مطلب فاصله ده او د دې پوینټ مطلب سره د دې پوینټ مطلب د دې +2 مطلب سره چې دا د دې پوینټ سره کوارډینیټ دی برابر کوي لکه دام ډیسټنس د دې سره اجرا ډیسټنس نه دی 2 یونټه دی خو دام ډیسټنس دی مطلب دا خو په دې کې تلک پر بیانو اوس په د دې طرف باندې بدل خپوا شي اوس ګوره دې طرف ته اوس ګوره د دې زیرو نه د دې -1 پورې فاصله چې د فاصله هغه د یو یونټ ته کنه یو قدم دی
پر خبر باندې پوه شئ. او د دې پوینټ د دې ماینس 1 مطلب دی چې دا د دې پوینټ سره کوارډینیټ دی، دا هم فاصله ده، دا هم یو یونټ ده. پوهیږئ د بل پوینټ ته وکړئ. ګوره د دې نه د دې پورې فاصله یو یونټ ده. خبره باندې پوه شئ. خو د دې ځای نه د دې پورې چې کومه فاصله ده هغه د 2 یونټه 2 یونټس. ډیسټنس خو نیگیټیو کېدای نشي، مطلب دا پازیټیو دی. نو د دې پلس 2 ګوره دا پلس 2 او دا پلس 2 یو شی راغی. د دې نه دې طرف ته 2 یونټه فاصله ده، د دې نه دې طرف ته 2 یونټه فاصله ده. نو ډیسټنس خو د دوه یو شان په کاروم دا چې یو شان راځي چې ډیسټنس خو نیگیټیو کېدای نشي. نو اوس مونږ په دې پوهه کړو چې د دې پلس 2 د دې ماینس 2 مطلب سره دا پلس 2 چې کوم مونږ ته خی دا هم فاصله خی، خو دې ته ویل کېږي ډایرکټډ ډیسټنس. څه ورته ویل کېږي؟ دا مونږ ته ډایرکټډ ډیسټنس خی. د اوریجن نه ډایرکټډ ډیسټنس خی. ډایرکټډ ډیسټنس کوم ته چې مونږ وایو په جمع باندې ورته مونږ وایو ډیسپلیسمنت. څه ورته ویل کېږي؟ ډیسپلیسمنت. کوم ته ډیسپلیسمنت ویل عموما مونږ الو کنه ډیسپلیسمنت ورته مونږ وایو. نو دا مونږ ته خی ډایرکټډ ډیسټنس کوم ته ویل کېږي ډیسپلیسمنت ویل کېږي. ډایرکټډ ډیسټنس خدا څخه دا مونږ ته صرف ډیسټنس خی چې دا 2 قدم. ګوره د دې نه دې طرف ته 2 قدمه فاصله ده، د دې نه دې طرف ته 2 قدمه فاصله ده. خو د دې نه دې طرف ته 2 قدمه فاصله خې طرف ته ده، ځکه پلس 1 پلس 2. تاسو به خبره باندې پوه شئ. د دې نه دې طرف ته فاصله ګس طرف ته ده، دا ګس لپس پکې راغی ډایرکټډ ګس خې ډایرکټډ دی کنه دی. د دې پلس 2 مطلب ډایرکټډ پلس 2 خې طرف ته، د دې ماینس 2 مطلب ګس طرف ته ډایرکټډ. دې ماینس 2 پلس 2 دغه مطلب دی. او چې امانه تاسو کوی چې فاصله دې نه دې پر فاصله نو 2 یونټه، دې نه دې پر فاصله سونه 2 یونټه ده. دا خو تاسو فاصله وې خبره نه پېږي. نو موږ چې دا کومه کوارډینیټ جیومټري وایو نو موږ به کوم داسې قسمه خبرې وایو. موږ به ډیسټنس معلومه، موږ به ډایرکټ ډیسټنس نه معلومه. ها خبره باندې پوهیږي. د دوه پوینټونو په منځ کې موږ یو کس په فاصله ما ته وایي چې د دې او د دې په منځ کې فاصله معلوم کا، ما ته فاصله معلوم کا. دا نه وایي چې ډایرکټ ډیسټنس معلوم کا، چې ډایرکټ سونه نه انډایرکټ سونه. دا زما په خبره باندې پوه شئ. نو ګور دا لپاره اول خو ما په ډایرکټ ډیسټنس او په ډیسټنس پوه کړی چې په ډیسټنس او په ډایرکټ ډیسټنس کې څه فرق دی. ډیسټنس موږ په فزیکس کې ویلي چې دا نیگیټیو نشي کېدی. صحیح ده؟ اوس مې دلته کې وی چې ګوره دا نیگیټیو نشي کېدی، و مې خو نه ده ډیسپلیسمنت نیگیټیو کېدی شي. نو یو خو مونږه او پیژنده چې ډیسټنس ته ویل کېږي، ډایرکټ ډیسټنس ته ویل کېږي. اوس د خپل مین کار لراوس، دا زموږ مین کار دی. خو دې پر خو پوه شوي کنه کلیر دې مین کار لراوس. ګوره اوس مونږ ډیسټنس یو معلومو او دا یو مونږ فارمولې معلومو. صحیح ده؟ پای کې پوینټ نمبر 1 ما تاسو ته لیکي چې لاین په لاین کې مونږ ډیسټنس معلومو. نو ګوره ما تاسو ته اوس دا خبر بیا ریپیټ مې کړې. اوس ګوره مونږ ډیسټنس معلومو دوه پوینټونو مونږ کې، په دې کې چې یو پوینټ سره کې مونږ له اوریجن راکې. نو اوس دې ځکه لراشه دلته اوس دا خبره کوم. ها اوس ګوره مونږ ته وایي یو پوینټ اینه دا دی کنه، دا 0 دی کنه، یو پوینټ سره دا دی. اوس مې ته په دې ساتو چې کله ډیسټنس معلومه ده دوه پوینټونو په منځ کې معلومه کنه، یو پوینټ دا دی یو پوینټ دا دی. مونږ ته وایي د دې دوه په منځ کې څه معلوم کا؟ ډیسټنس معلوم کا. صحیح ده؟ د دې دوه پوینټونو په منځ کې څه معلوم کا؟ ډیسټنس معلوم کا. اوس په دې کې دا چې کوم اونلاین شرط مالي کړي دا خبر به کېږي. سٹارټینګ پوینټ سره اوریجن دی. وګوره سٹارټینګ پوینټ سره اوریجن دی کنه. امون ته وایي چې دې دوه پوینټونو په منځ کې فاصله معلوم کا. مطلب دا دی چې دا د دې سو یونټ دی، دا د سو یونټ لري دی، سو یونټ دی لري دی، 3 یونټ دی کنه دی. وره یو یونټ 2 یونټ 3 یونټ دې راځي کنه. مطلب دا دی د 0 دا چې کوم 0 دی او د 3 په منځ کې چې کومه فاصله ته معلومه دا څنګه دی؟ دا راځي 3 یونټس، 3 یونټ راځي. اوس ګوره دغه خبره اوس دې ځل راشه مونږ ته وایي چې دا پوینټ دی، د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې فاصله معلومه کړه. د دې پوینټ د دوه پوینټونو په منځ کې څه معلومه کړه؟ فاصله معلومه کړه. خو په غور سره دا وکیله کته اوس دې فاصله ته وګورئ دا سره 3 یونټ ده، 2 3 یونټ دي. کزر ته وایم 0 او د -3 په منځ کې فاصله معلومه کړه، دا سره 3 یونټ ده. د لاین خبره کوم دا 3 یونټ د دوه نه انسر 3 یونټ راځي. اوس زه ځان دې څه فارموله راغول غواړم چې ما ته پته ولګي چې آیا دا 3 راځي څنګه. لکه دا خو ما 3 ویزه 1 2 3. اوس که ما ته مثال درسو 1000 پوینټ ولیکي اخوا ولیکي دا 0 دی، ما ته 500 اخوا ولیکي. نو بیا موږ چې دا کار خبرې شي بس چې 1 2 3 4 5. نو ما ته څنګه پته ولګي چې 500 فاصله ده؟ دې لپاره څه فارموله پکار ده؟ پر خبر باندې پوهیږي. نو موږ څه چل وکړو؟ موږ دې چل وکړو همیشه لپاره کله موږ فاصله معلومو د دې اند نه موږ لرکو سو سٹارټ. خبر باندې پوه شئ د اند نه سٹارټ لرکو. انډینګ پوینټ دلته کې سره 3 دی. نه
نو 3 ماینس سٹارټ پوینټ سره 3 ماینس 100 0 دینه سره راغی 3 3 راغی صحیح ده واز دلته کې انډ پوینټ سره ماینس 3 ده کنه سٹارټ پوینټ سره 0 ده ماینس 3 ماینس 0 نه سره راځي ماینس 3 راځي نو دلته کې بر 3 راغی لاندې ماینس 3 راغی او فاصله څه ده پلس ده نو موږ یې چل کوو په دې باندې سوال ابسولوټ وانه ابسولوټ چې موږ ویل دی کنه ابسولوټ موږ سره کوي ویلو سره کوي پازیټیو راکوي 3 دا ماینس 3 موږ سره کوو پلس 3 راکوو मतलब دا रे कचर ततर दो पॉइंटों मोमेंट्स के डिस्टेंस मालूम है सही शो निश्चल को द एंड ना स्टार्ट लर को او څه پیاله एब्सोल्यूट پیاله ورته لیکي ما لیکل چې دلته 3 یونټه فاصله ده کنه دلته مې لیکل چې 3 یونټه فاصله ده مې دلته کې لیکل دي کنه خو دا برنه چې ما وکړو بالکل هو به هو ټیک راغی 3 نه ماینس کو 0 څه راغی 3 راغی بس ټیک تا خو چې دا لاندې نه مې کول سره راتلو ماینس 3 راتلو ما په एब्सोल्यूट واغستو صحیح ده एब्सोल्यूट چې مې کو دلته کې سره وستو 3 راوستو پازیټیو راوستو کنه اوس که خیال کړئ اپسولوټ کله مونږه په کلاس د چپټر نمبر 7 یو کوو اوس چې کوم چپټر نمبر 7 مونږ کوو مونږ دلته دا خبره کړو د اپسولوټ مطلب صحیح د اپسولوټ مطلب دی د یو پوینټ د اوریجن پورې ډیسټنس اپسولوټ مونږ سره کوي د یو پوینټ د اوریجن پورې ډیسټنس راکوي چې دا پوینټ د اوریجن نه سونه لري د څه ویل کې اپسولوټ ویل کې مثال ته وځه ته مطلب پایپ اپسولوټ والا مطلب یې صحیح زدا دیم د پایپ اپسولوټ والا دینه سره راځي پایپ راځي پلس راځي کنه زدا دیم د ماینس 5 اپسولوټ والا دینه سره راځي هم پلس 5 راځي نو دې خبره مطلب سره وکړه چې دا پایپ د دې ارجن نه سونه لري دی سوی نوټ لري دی 15 نوټ لري دی پر خبر باندې پوهیږي او چې زدا دیم د ماینس 5 اپسولوټ والا دې خبره مطلب صحیح چې دا ماینس 5 چې دی ماینس 5 دا د دې ارجن نه سونه لري دی 15 نوټ لري دی کله دې نه پوهیږي په دې باندې ځان پوهیږي ګوره زدا دیم د ماینس 2 اپسولوټ والا دینه سره راځي پلس 2 راځي دې خبره مطلب صحیح چې دا ماینس 2 د ارجن نه سونه لري دی سونه لري دی 1 2 2 یونټ لري دی کنه نو اصل کې دا اپسولوټ او دا چې کوم په یو لاین کې د ډیسټنس موږ معلومو چې دا غي سٹارټینګ پوینټ چې هغه اوریجن دی د یو مطلب دی ته یا سٹارټینګ پوینټ اوریجن علي ډیسټنس معلومه د دوه پوینټونو په منځ کې مطلب دا چې سٹارټینګ پوینټ اوریجن بل پوینټ په منځ کې ډیسټنس معلومه او یا د انسی اپسولوټ علي د یو مطلب دی تاسو پر خبر باندې اوس پوه شئ کنه دا وزن سریات ساتي دا موږ ډیسیژن وکړو دا موږ ډیسیژن وکړو چې موږ ډیسټنس معلوم کړو په دې طریقه سره معلوم کې چې چلو هغه کم سٹارټینګ پوینټ چې هغه موږ ساغسته اوریجن هغه چې اوس موږ دې چلو کو کچرته مثال تور تا د سوق دي شو وای چې د دې په پوینټونو په منځ کې ډیسټنس معلومه مطلب دا دوه پوینټونه چې دا بدی معلومه تا اوس دې شو وای چې د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې ډیسټنس معلوم کا تا ته وای چې د دې پوینټ او د دې -1 چې دواړه جدا دي په اوریجن کې به سره شته نو یا کې دې چې تا ته دلته کې پوینټ ولیکو الته کې د اوریجن نه مو اوري دلته کې تا ته چې دې دواړو پوینټ په منځ کې ډیسټنس معلوم کا او دا هم په یو لاین باندې پراته دي کنه پراته نه بیا به تی چل کې داغه د پاره به تی چل کې او خو د رشته د پاره فارمولا کدا سو وکتل مونږ چل وکړو چې کله مونږ ډیسټنس معلومو د دوه پوینټونو په منځ کې چې یو پوینټ چې دا اوریجن نو څنګه چل بکې یاد بساته دغه پوینټ رااله کم پوینټ تل درکړل تا ته چې 3 ډیسټنس مال 4 ډیسټنس مال پای باندې سره اپسولوټ رااله صحیح شو اوریجن پک سکپ کوا په هغه باندې سره اپسولوټ رااله 3 ډیسټنس معلومه مطلب په 3 اپسولوټ 4 ډیسټنس معلومه 4 باندې اپسولوټ رااله خبر باندې پوهیږي کنه دا د یو د پاره فارمولا شو دویمه نمبر چې کله مونږه ډیسټنس معلومو چې کلی چلی when the starting point is not origin دا دوه پوینټونو په منځ کې ډیسټنس معلومه په دې طریقه سره معلومه چې دا سٹارټینګ پوینټ سي هغه اوریجن نه نو بیا به ته چل کې د دې لپاره لاین اول نمبر لاین د لاین باندې سي 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 بیا ته موږ ورته تاسو ته لیکلو چې -6 ډیسټنس معلوم کا -6 په اپسولوټ دی دا 4 ډیسټنس معلوم کا 4 په اپسولوټ دی دا د ذکر دا فارمولا چې کوم ما ولیکل شارټ فارمولا اپسولوټ د اپسولوټ او ډیسټنس یو مطلب دی اوس مرته وي صحیح ده د دې خبره مطلب او د اپسولوټ یو مطلب دی بار ته لګیا اوس دې ته وکړي چې کله مونږه د ډیسټنس معلومو چې هغه پوینټ لري چې سٹارټینګ پوینټ او اند پوینټ دواړه لکه یو پکې په اوریجن کې نه په اوریجن پکې سٹارټینګ پوینټ هم نه اند پوینټ هم اوریجن نه لکه مثال تور تا د سو کوی چې اول دار عالم دې طرف ته دا نه دا پوینټ راځي تا ته وایي چې دا ونده اینه
دا 1 دی کنه تا ته چې دی 1 او د 4 د دې دوه په منځ کې ډیسټنس معلوم کا تاسو وای د 1 او 4 په منځ کې ډیسټنس څونه راځي ګوره دا به 2 پوینټ موجود دی دا به سره 3 موجود دی کنه نو 1 2 3 3 یونټ راځي کنه 3 یونټ راځي کنه 3 یونټ راځي د 1 او د 4 په منځ کې فاصله څونه ده 100 یونټ ده نو ګوره 1 2 3 3 یونټ فاصله ده نه سٹارټ پوینټ په اوریجن دی او نه اینډ پوینټ په اوریجن دی اوس دا رالو څنګه اینډ پوینټ سره اینډ پوینټ ادا ده کنه سٹارټ پوینټ سره دا ده د اینډ نه سٹارټ لرګه اوس مې ته په دې ساتو وی کنه اینډ پوینټ سو 4 سٹارټ پوینټ سره 1 4 ماینس 1 سره دی 3 بس ټیک ده پر خبر باندې پوه شوې کنه دا شان کته نور دو پوینټونه لري مثال در دې طرف ته راواله ځه -1 شو دا -1 دی کنه اني دې ته -5 راواله ځه د دې دوه په منځ کې ډیسټنس معلوم کړه دې دوه په منځ کې سٹارټ پوینټ دا دی اینډ پوینټ چې دا دی تاسو به دې دوه په منځ کې ډیسټنس معلوم کړه دا به -2 دی دا به دلته -3 دا به -4 دی نو ګوره 1 2 3 4 سو یونټ فاصله را 4 یونټ دا 4 یونټ څنګه راغی اینډ پوینټ ته وګورئ سره -5 او ماینس په لګي سٹارټ پوینټ ته وګورئ سره -1 دی -1 دی ها دا لګ حل کا -5 په خپل ځبانی ماینس او ماینس شي پلس 1 -5 پلس 1 سره راځي -4 راځي بیا غشن چلو شي چې په پلس کې میډیسټنس معلومه مطلب ال دکی نو هغه ټیک ته صحیح جواب براتلو وزل دي کې 4 یونټ او د -4 راغی نشل به وکم ابسولوټ په بیا والم نه -4 سره راځي 4 راځي نو دا چې ابسولوټ علم په دې مې ابسولوټ والا ځکه ابسولوټ خود ته سنوي کنه ابسولوټ خود ته اسم نه وي ولې سنوي ځکه چې ابسولوټ مطلب دا ری کپلس ان سي پاګه باندې اثر نه پری باسي په ماینس ان باندې اثر پری باسي نو دا بل فارموله موږ میلا ورفا چې کله موږ د دوه پوینټونو په منځ کې ډیسټنس معلومو چې دوه پوینټونه مختلفي مطلب یو پکې په اوریجن نه نی بیا وایي چل کې د اینډ پوینټ نه سٹارټ پوینټ لرکه وس دا د اینډ پوینټ نه سٹارټ پوینټ بار بار ځل کله نشم د دې لپاره ویلیوز برابر کنه نو مثال تور دا که تخیلو کې دا x اکسس دی او دا x ډیش دی کنه نه صحیح ده نو اولنې پوینټ چې هغه موږ ډینوټ کوو په x1 باندې چې کله دوه پوینټونو باندې ډیسټنس معلومه اولنې پوینټ سٹارټ پوینټ موږ په x1 ډینوټ کوو دویمه پوینټ موږ په ډینوټ کوو په x2 باندې دلته کې x1 سره داره دلته x2 سره داره x1 مطلب په x اکسس باندې اولنې پوینټ سٹارټ پوینټ مطلب x2 مطلب په x اکسس باندې دویمه پوینټ مطلب end پوینټ ہوتا موږ نو څه دلته کې مالا فارموله 4 - 1 ان می سٹارټ لر پوزیشن مو وکړو نو دا فارموله بدلته څنګه شي دا ان سٹارټ چل کړو دا فارموله د څنګه شي دا x2 x1 کې برابر څنګه شي x2 - x1 او ابسولوټ بشي کنو دا فارموله راوته څه د پاره چې کله مونږه ډیسټنس معلومو د دوه پوینټونو په منځ کې صحیح شو چې پاغه کې یو هم په اوریجن باندې نه خبر باندې پوه شئ دا لپاره کوم فارموله استعمالي x2 - x1 وسته دي x2 x1 تاسو اندازه ولګوي ګوره خاصه د دې سي پوینټونه رااله لکه دې ځګي ته وګوره تاسو کوی چې ګوره دا د -3 د دې او د دې 2 ګوره یو په ماینس کې بل ګوره پلس ته لري د دې دوه په منځ کې تاسو کوی ډیسټنس معلوم کړه لکه سٹارټ پوینټ چې هغه سره -3 اینډ پوینټ سره 2 دی مطلب x1 سره -3 او x2 سره دا x2 سره 2 دی واس ګوره فارموله استعمال کړه اینڈ دا ہے نا x2 - x1 ابسولوٹ بول ہے x2 سے 2 مائنس x1 سے -3 ابسولوٹ بولا گا 2 مائنس اور مائنس پلس 2 + 3 2 + 3 ابسولوٹ نصر دی پایا ابسولوٹ نصر دی پایا جواب نصر آگا پایا شمار کا آیا خبر ٹک ٹک انو پورا 1 2 3 4 5 او 15 یونټه فاصله راغله مطلب دا فارموله چې کوم مونږ راوست دا ټیک ده تاسو پر خبر باندې لګ پوه شئ نو چې کله دا دوه پوینټونو په منځ کې ډیسټنس معلومو چې پای کې یو هم په اوریجن باندې نه داګه لپاره کوم فارموله استعمالېږي x2 - x1 ابسولوټ وسر ضروري دي ډیسټنس فارموله بوس مونږ معلومو په پلین کې او د دې ځګنه بیا مونږ ته چې هغه هر سره راوځي فارمولې کوېشنې په ټول راوځي کله چې مونږ په پلین کې ډیسټنس معلومو د دوه پوینټونو په منځ کې دا خبر بار بار کوم چې ډیسټنس لپاره ضروري چې دوه پوینټونه خو په کومه طریقه سره کچرتا یو پوینټ مطلب سٹارټینګ پوینټ یا یو پوینټ مطلب هغه په صحیح په اوریجن باندې ډیسټنس معلومول په پلین کې چې کله یو پوینټ په صحیح په اوریجن باندې د دې لپاره دا طریقې کار سره لکه مثال تور موږ د سو کوی چې ډیسټنس معلوم کا خو یو پوینټ صحیح دای
اینی یو پوینټ دای بل پوینټ مثال تور زوس په دې ځای کې رانم ګوره دا 4 دی او دا شو 3 مثال تور ما دا پوینټ راوست نو تاسو ته ما دا کوم ریویژن چې پرون کړو هغه مې تر سره پاره کړو چې تاسو د دې ځای کې ډایرکټ ماته کوارډینیټس لیکلی شي د دې پوینټ کوارډینیټس چې هغه څه سری 3,4 ګډ د دې پوینټ کوارډینیټ 3,4 د 3,4 مطلب سره چې ته پوره پر هر سره باندې پوای د 3,4 مطلب دا دی چې د دې نه لري د دې ځای نه والا د دې پورې چې دا کومه فاصله ده دا د 3 یونټه خبر باندې پوه شئ او د دې ځای نه والا او د دې پورې چې دا کومه فاصله ده دا د سلور یونټه مطلب د خبرې دا دی چې ملاسته فاصله 3 یونټه ده ولاړه فاصله څونه ده سلور یونټه ده اوس مونږه د دې او د دې پوینټ په منځ کې فاصله معلومه ګوره دا نه معلومه دا خو معلوم دی دا 3 دا د ملاسته کار خو مونږ اوس معلوم کو پرې سات کنه چې دا ته وایي چې الکه د دې اوريجن 3 پورې ډیسټنس معلوم کړ 3 یونټ د دې پورې معلوم کړ 4 یونټ په برابر باندې معلومول شي د اوريجن نه او چې اوس د دې کوادرنټ تر پلین تر وړي دلته کې دا پوینټ نه د دې پوینټ او مسکه ډیسټنس معلومه بیا به څنګه معلومه مطلب د خبرې سره زه اصل کې څه معلومم زه اصل کې دا فاصله معلومم ګوره د دې ځګ نه والا او د دې پورې دا فاصله معلومم دا فاصله معلومم چې دا څونه ده فاصله ده یو انسه برابر وز دا څونه ده دا معلومول غواړي د دې لپاره اوس طریقې کار سره طریقې کار ته وکړي کته څو ګوري دلته دا ملاسته فاصله مو سپری ساتو 3 یونټه ده کنه دې راځي کنه دا پوینټ ملاس دې 3 یونټه ته لري او ولاړ څونه ته لري سلور یونټه صحیح ده اوس کدا څو ګوري دا دواړه لاینونه یو بل ته سری پرپینډیکولر دي کنه دي دلته کې راغی رائټ اینگل ټرائنګل راغی کم ټرائنګل راخو رائټ اینگل ټرائنګل صحیح ده خبره باندې پوه شئ دا فاصله 3 یونټه بیا راته ما بیا ګوره دا دوه پوینټونه دي ښا صحیح ده دا غونډې لاین خبره ها رائټ اینگل ټرائنګل راخو چې کله رائټ اینگل ټرائنګل راشي نو په دې کې دا درې سایډونه دي د هاي او سایډ خپل نومي دیو ته ویل کېږي هایپوټینس دې ته ویل کېږي پرپینډیکولر او دیو ته ویل کېږي بیس دا درې د هر یو سایډ خپل نومونه دي نو پیتاګورس تیورم چې دی هغه په دې ځای کې اپلای کېږي پیتاګورس تیورم چې دی په دا تیورم به موږ پروف هم کو او تاسو اسی ځان سره یاد ساتئ دا تیورم موږ پروف کو چپټر نمبر 15 کې به ان شاء الله دا پروف کو 15.1 15.2 په پیتاګورس تیورم باندې پیتاګورس تیورم څنګه دی هغه وایي دا سایډ نه دا سایډ دا هایپوټینس چې کوم سایډ دی هایپوټینس دا موږ راوړو دا موږ سکوير کو دا کوم سایډ دی دا موږ سکوير کو دا کوم بیس چې دی دا سایډ دا موږ سکوير کو دا کوم پرپینډیکولر چې دی دا سایډ دا موږ سکوير کو او دا کوم بیس او پرپینډیکولر موږ یو بل سره جمع کو نو دا به برابرې د هایپوټینس سکوير دا پیتاګورس تیورم دا خبره او دا څنګه کې دا سکوير رغی دا اصل کې ایریا ده ګوره د سیدا دي حساب دی کنه چې دا دلته کې انه دا دي سکوير راخو انه دا دي سکوير راخو دا شانتي یو سکوير چې هغه دلته کې دا دي سره رغیږي ځکه اصل کې دا خبره نه پکار کو تاسو به اسی پوه کم یو دا سکوير راخو نو پیتاګورس تیورم دا خبره کوي د دې دوه سکويرونه نه لري د دې چې کوم ایریا ای ابر دې سکوير د ایریا برابر دي دوه سکويرونه ایریا نه دي چې کوم ایریا دلته برازي کنه دا چې کوم ایریا دا او دا چې کوم ایریا دا سکوير چې کوم ایریا راغی دا دوه چې موږ جمع کو ابر دې د دې سکوير د ایریا برابر صحیح ده اصل کې پیتاګورس تیورم دا خبره ها او د سایډ نمبر راځي سکوير د سکوير فارمولا سره سایډ ملټیپلای بای سایډ نو د دې سکوير سایډ سره ها ما دا غلط وکړه دا مې چرته غلط دي شي برابر ده حدیث ما غلط دي شي دا ها دا سکوير ده ها ورور پوه شئ دا چې کوم سکوير دی ګوره دا مې صحیح وکړه دا چې کوم سکوير دی د سکوير ایریا او د سکوير ایریا چې موږ دواړه جمع کو نو بر د سکوير د ایریا برابر دا غټ سکوير دا ویا ها د سکوير ایریا برابر دا د پیتاګورس تیورم تاسو خبر باندې پوه شئ کنه ها نو تاسو ګوره زه خو اصل کې دا ډیسټنس معلوموم دا ډیسټنس معلوموم کنه وایي خبر باندې چې دا ډیسټنس معلوم د دې سر نه والا د سره پوری نو دا خو اصل کې هایپوټینس دی نو دا معلوم نه مطلب زه هایپوټینس معلوم نه هایپوټینس دا په خپل ځای ولیکه هول سکوير دا معلوم ځکه په خپل ځای ولیکو بیس چې هغه سره بیس دسی ملاسته فاصله څونه ده 3 یونټ دا به شي 3 سکوير دسی به شي کنه پلس پرپینډیکولر سره پرپینډیکولر 4 سلور یونټ فاصله کنه 4 سکوير دسی به شي کنه هایپوټینس
هول سکوير دا په خپل ځای ولګو 3 3 are 9 plus 4 4 are 16 نو هایپارټینیوس هول سکوير په خپل ځای ولګو 9 plus 16 نه سره راځي 25 وز دا سکوير زه خو سکوير نه زه هایپارټینیوس مان هایپارټینیوس سکوير خو نه معلوم چل وکم دوه طرفونو ته سوارم سکوير روټ پورم دا به شي هایپارټینیوس سکوير از ایکوال ټو پر 25 پر سره شي سکوير روټ پر شي دا به دې سره کټ شي هایپارټینیوس سکوير پر هایپارټینیوس پر څه برابر شي د پای برابر شو کنه مطلب د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې چې کومه فاصله راسه ده پای ته 15 یونټ پرې خبر باندې پوه شو دا په پلین کې هغه د دوه پوینټونو په منځ کې فاصله چې کله سٹارټینګ پوینټ سي هغه اوریجن مطلب یو پوینټ پکې سي په اوریجن باندې او د بل پوینټ فاصله د یو د اوریجن نه موږ د بل پوینټ پورې فاصله معلومو خو څه چل کو چې فاصله معلومه دا پوینټ دا په خپل ځای باندې او دا د څه خطا کو برابر کوي فاصله معلومه دا د لپاره دا طریقې کار دی اوس موږ ځان ته د فارموله راغو د فارموله خو بالکل اسانه ده فارموله څنګه اسانه ده کتا سو ګوري دا 3 چې دی دا 3 دلته 3 سکوير لګیدل کنه نو دا 3 چې دی دا په کم ځای باندې دی په x اکسس دی که په y اکسس د x اکسس فاصله کړه y اکسس د x اکسس دا مطلب د 3 په ځای می سوال کو x کچته هر پوینټ راځي لکه اوس دلته کې دا پوینټ راوړل په هر یو پوینټ کې دا چل به کم نه بیا ور x نه سلوري یونټ فاصله شي دا y نه یو یونټ شي په هر یو پوینټ کې x او y دی x او y دی کنه مطلب دا ری کچته موږ ته هر یو پوینټ راوړي ځان د جنرال فارموله معلومه څنګه معلومه x راواله y دا پور پسره y دی مطلب دا دی چې کله تر دوه پوینټونو منځ کې فاصله معلومه نو دا اول چې کوم پوینټ دی د چې کوم x کوارډینیټ هغه راواله هغه سکوير والا پلس ته پلس ولګو دویمه کوم پوینټ دی دا کوارډینیټ راواله y دی کنه y دی کنه دویمه کوم پوینټ هغه سکوير ولګو پلس ته y سکوير دا ولګو او په اخر کې تاسو وینئ ما په سکوير روټ هغه سره کنه سپی والا سکوير روټ والا دا بستا سره شي دا بستا سره د x دا x پرته وي بیا د دې پوینټ نوم وکړه p1 او p2 چې کله دا p1 سره p1 په اوریجن باندې دا بستا سره دا p1 او p2 پوینټ شي دا به فاصله شي ټیک ده ها دلته کې په څه واغستو دا د ابسولوټ مسره لپاره دا ډیسټنس لپاره ها مسا سره دا څه شو فارموله را دا فارموله به ځان سره یاره ساتي دا د څه لپاره دا کله چې تر دوه پوینټونو په منځ کې ډیسټنس معلومه په پلین کې او چې په هغه کې یو پوینټ په اوریجن چل کوه ګوره دېسته وګوره دا 3 کم ځای اقا کوارډینیټ چې کمی کم پوینټ چې درکړي کنه اوریجن ته سموي کم پوینټ چې درکړي دا 3 کوارډینیټ را سکوير کو 4 کوارډینیټ را لاغه سکوير کو او لپاسه مثال سکوير روټ اله خبر باندې پوه شئ دې پر کلیر کنه اوس وخت کړي چې کله په پلین کې مونږه د دوه پوینټونو په منځ کې فاصله معلومو خو د سی چې پای کې یو پوینټ په اوریجن نه لکه مثال تور تعالی ما پوینټ در کو ګوره وخت کې ده ها یو پوینټ می در کو دا پوینټ دا پوینټ یو پوینټ می در کو دا نه په اوریجن نه یو پوینټ می در کو دا یو دا پوینټ دا په اوریجن دی زدا ته ما فاصله معلومه کا خود دې ځګ نه ښه د دې دوه پوینټونو په منځ کې فاصله معلومه کا دا چې کوم فاصله ده دا فاصله زدا ته دا فاصله معلومه کا بیا به چل کې نه دا په اوریجن دی اوریجن خود دلته ده کنه نه دا په اوریجن دی او نه هغه په اوریجن دی او زدا ته چې دې دوه پوینټونو په منځ کې فاصله معلومه کا یا به څنګه چل کې اول به دې چلو کې دا چې کوم پوینټ دی ګوره د کوارډینیټ څه دي خو غور سره ته ګوره د دې پوینټ کوارډینیټ سره په x باندې سونه دی 2 یونټ دی یعنی په y باندې سونه دی 1 یونټ دی د کوارډینیټ 2,1 دی د دې پوینټ کوارډینیټ څه دي دې پوینټ ما مثال ته p1 ها دا p1 شو د کوارډینیټ 2,1 د هغه پوینټ کوارډینیټ څه دي په x باندې سونه یونټ دی سلور یونټ په y باندې سونه دی 2 یونټ د پوینټ کوارډینیټ چې p2 جو مونږ وایو اصله 4,3 دا د کوارډینیټ اول به دې چل وکي ګورا دلته کې هم رائټ انګل ټرایانګل راغیږي لکه دا شو ګوره دا دې سیملاس تک خراکا غره دې نه دا ولاړه کړه دلته رائټ انګل ټرایانګل راغیږي خو مسله دا چې دا فاصله مونږ نه معلومه ده نه لاندې نه دا فاصله نه معلومه او دا فاصله نه معلومه نو اول به دې چل وکي چې ځان ته دا چې کوم ملاس ته فاصله دا معلومه
دا به څنګه معلومیږي ګوره د دې سر نه والا ګوره د دې سر نه والا او ته وګوره د دې سره پورې دا فاصله موږ ته معلومه ده د دې سر نه والا د دې سره پورې ملاسته چې کوم فاصله څو یونټه ده 4 یونټه ده د دې سر نه والا د دې سره پورې دا کوم فاصله څو نه 4 یونټه ده او ګوره دا خو د دې پوینټ شو کنه دا چې کوم مخامخ پوینټ راوړل و د دې پوینټ لپاره د دې ځګ نه والا د دې پوینټ 2 دی کنه د دې سر نه والا سره پورې دا کوم فاصله څو یونټه ده 2 یونټه ده نو مطلب د دې نوالیس پر دا فاصله به څونه شي د دې نوالیس پر دا فاصله به دونه شي چې د غټه فاصله نه د دې سر نواله د سر پر دا کوم فاصله سلورو د دې نه بسل رقم ماینس پدې کم سو 2 یونټ دا 2 به دې رقم د دې سر پر کوم فاصله د دې فاصله نه با دا فاصله لرکم دا ځای معلوم شي 4 - 2 معلوم شو د دې ټراینګل دا ځای معلوم شو دا یې 4 - 2 سره 2 دا 2 یونټ دی چې سیم لاس 2 یونټ ټیک ده وز ګورا دایسه معلوم شو بیس معلوم شو وز دغه شانتي پرپندیکولر معلوم ول دي سر نواله دي سر پورې دا کومه فاصله 3 یونټ ده 3 یونټ ده او دي سر نواله دي سر پورې دا کومه فاصله 3 یونټ ده 1 یونټ ده نو د دې فاصله به څونه راشي د 3 نه بدل کم 1 سره 2 نو د دې فاصله څونه را 2 یونټ را وز دا رائټ انګل ټراینګل دا به سره هایپوټینس دی ډایرکټ کومه ځکه چې اوس مې په دې سات وی چې هایپوټینس سکوير برابر د بیس سکوير پلس پرپندیکولر سکوير دي سی کنه هایپوټینس چې کوم دی د دې نو لیس پوری دا سره هایپوټینس چې کوم راځي په خپل ځای باندې h سکوير شو بیس سره 2 سکوير پلس پرپندیکولر سره 2 سکوير 4 راځي پلس 2 سکوير سره راځي 4 راځي خو نه دا دې سیمه کوه هوران پوهیږي دا اوس موږ دا فارموله ځان جنرال کو کنه دغه لپاره دا 2 چې دا کم ځای نه راغلی دا 2 کم ځای نه راغلی دا 2 د 4 نه موږ 2 لرو د سیریز نه راغی کنه نو مطلب دا چې 4 - 2 سکوير خبر باندې پوه شئ پلس ته پلس په خپل ځای ورکو دا 2 کم ځای نه راغلی دا 2 چې کم دی دا موږ د 3 نه سره کو 1 لرو دا دې نه راغی کنه 3 - 1 نه راغی 3 - 1 سکوير دې نه راغی کنه په خبر باندې پوه شئ نو زه خو اصل کې پاسې نه معلوم دا په اخوا باندې 2004 + 2004 نو 4 + 4 سره راځي لنه ګوره د دې سره راځي 4 + 4 راځي 8 راځي او ګوره موږ اصل کې هایپوټینس معلومه هایپوټینس سکوير نه معلوم باونډ طرف ته پیسو والو سکوير روټ په والو سکوير روټ 8 په داسې شي فاصله بشي اوس خو ځان جنرال فارموله معلوم کړ ځا اصل کې خبر دا کوم نو په x اکسس باندې ګوره په x اکسس باندې دا پوینټ سره د دې دا چې کوم پوینټ دی دا اول نه دی کنه دا چې کوم پوینټ دی دا دویمه دی کنه خبره پوهیږي په y اکسس باندې د دې پوینټ کوارډینیټ ګوره دا y اکسس باندې دا اول نه دی کنه y اکسس باندې دا سره دا دویمه دی کنه دا اول نه پوینټ دی د کوارډینیټ سری x1 y1 خبره پوهیږي x1 به څه شي دی 2 y1 به څه شي دی 1 دا دویمه پوینټ دی د کوارډینیټ سری x2 y2 x2 به څه شي دی 4 y2 به څه شي دی 3 نو ګوره دا 4 چې دی دا الته کې ماته تاسو په دې سات وې سره x2 دا 2 چې دا څه شي دی y2 دا y2 دی دا 2 چې هغه ګوره دا ره 4 او 2 داري 2 سره x1 دا څه شو x2 - x1 سکوير دی سکوير پورغه پلس دا 3 څه شي دی الته کې ګوره y2 ماینس ولګا دا 1 څه شي دی y1 نو y2 - y1 هول سکوير شو سکوير روټ پر راغله سکوير روټ به د قشنته ولګا دا سره وته دا فارمولا p1 p2 دا هایپوټینس مو معلومه کنه دا p1 p2 دا فارمولا راوته د څه د پاره کله چې موږ د دوه پوینټونو په منځ کې ډیسټنس معلومو او هغه پوینټونه صحیح په اوریجن باندې نه دا غره لپاره فارمولا چې دا راوته x2 - x1 هول سکوير پلس y2 - y1 هول سکوير صحیح ده دا ټوټل څه شو ډیسټنس موږ معلوم کړل په لاین کې او په پلین کې سلور فارمولې مرتراوي سلور فارمولې دا به ځان سره یاد ساتئ ٹھیک ده